ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډیر عاجزین د نبی اسلام نه د صدر دسی او خو د اوږه ښکارا شوی چې ښکارا شوی ابوبکر رضی الله تعالی راغی د صدر راوغه د نبی اسلام په اوږه واچو او د شاغ علی دسی تلاسونه توپله چیرې وتکړي د الله پاک پیغمبر بس ک نور مجاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज وریدو الله ستا आवाज وریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي الله پاک پیغمبر بس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کله لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دي خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خیال به په سر باندې سرتور او اصل هم نه لري الله دغه 314 مې راوستي دي الله کو ستا خوښې چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی رامړه کړه الله کو ستا خوښې چې په مخ د ځمکې ستا عبادت ونشي نو دغه 314 سره رامړه کړه الله خو کو ستا نوم په مخ د ځمکې یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډېر عاجزین د نبی اسلام نه د صدر داسې وښود د اوږې ښکاره شوی چې ښکاره شوی ابوبکر رضی الله تعالی راغی دا صدر یې راوغسه د نبی اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې تلاسونه تاو کړه چیغې ورته کړې د الله پاک پیغمبر بس که نور مه جاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज وریدو الله ستا आवाज وریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي الله پاک پیغمبر بس کا علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټیم په ټیم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلی غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالم که نه نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنګ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته ویل د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا دپاره نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه را روان شو ټول کسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره 314 کسانو 314 کسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مدینې منورې نه را روان شو میاشت د روژې وه 12مه روژه وه د بېسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او اویا پکې اوښانو یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو په هر وخت باندې درې کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې درې تنه ځای یو به په بره راسي دوه به پیدل رواني بیا به بل په اوښ سور شي او بیا به نور دوه پیدل رواني هر وخت باندې درې کسان نبی علیه السلام تقسیم کړو دریو تنو ته یو وخت ورکړو نبی علیه السلام پکې ځان له د سره وخت وانغستو چې زما پکې دا وخت په ده به زه ځما نه د نبی علیه السلام سره په یو وخت کې دوه ملګري رارو یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه السلام د وخت ملګري وو نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی که نه نو دوی به نبی علیه السلام ته ویل د الله پاکه پیغمبره مونږ پیدل ځو مونږ پیدل زمونږ په اوښ نه سورېږو په اوښ باندې به ته ناست یې مونږ به پیدل روان یو مونږ تللی شو نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی نه خو تاسو زما نه چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه هم پیدل تللی شم او نه تاسو زما نه د ثواب ډېر زیات محتاجمن یئ داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره هم پیدل ځم نبی علیه السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیه السلام لاړ بیا به یې صحابي ته وفرمیل علي رضی الله تعالی ته اوس ستا نمبر دی ته اوښ ته روغې چې زه به پیدل ځم بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه نمبر راغی اوس ته اوښ ته روغې چې زه به پیدل ځم حالانکې هغه صحابه کرامو چې په نبی علیه السلام باندې خپل سرونه شیندل خو نبی علیه السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګري دې پیدل روان دي دا یې نه ده خوښه کړې بیا چې کله نبی علیه السلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه السلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي ته مکه کې خبر ورکړه چې مخې له راوځي یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره هغه کس چې مکې ته ورسېدو نو هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې خلک ورته راټول شو څه چل دی وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ لاړ شئ د هغې څه وکړئ حفاظت وکړئ دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده نبی علیه السلام هم دو صحابه کرام مخکې ولیږل چې د ابو سفیان قافله کوم ځای کې تېرېږي هلته ماته خبر راکړئ دا دو صحابه کرام بدر ته راورسېدل د بدر مقام ته هلته یوه چینه وه هغې خواله لاړو اوبه یې ترې وڅکلې او مشک یې د اوبو ډک کړو اوښان یې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو دوی چې اوبه څکلې دغلته یو دوه زنانه وې دې چینې په خوا کې د هغې د یو بل سره جګړه شوه دا یوه ښځه دې بلې ته وویل زما قرض پیسې راکړی که نه راکړی
پتا مې قرضه دغه پیسې مال راکوې که نه راکوې هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه د قریشو قافله را روانه ده هم دې ځای ته به راځي نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړمه ستا قرض به تاله درکړم که نه یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه د ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و هغه د ښځو سره بچ بچاو وکړو وی ټیک درځ دا خبره ټیک قافله دلته را روانه ده خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي در به کې پیسې هغه هم لاړو صحابه کرام دغې ځای نه اوښته وختل واپس شو اوښانو ته وختل واپس لاړو نبي علیه الصلاة وسلام ته یې وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده بدر ته را روانه ده دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړو د خپل جاسوس نه هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل وی هېڅ مې نه دي لیدلي خو دغې بدر ځای کې چینه چې کم ده دغلته 2 تنه راغلي اوښان ورسره وو اوبه یې وڅښلې مشکونه یې د اوبو ډک کړه واپس لاړو وی ښه وی ابو سفیان هغې ځای له راغی هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وي پچې نو هغه پچې چې راوغسته داسې په منځ یې نیمه کړه چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکی و اوښانو کجورې خوړلې وي نو په پچې کې دننه د کجورې هډوکی و نو هغه هډوکی چې داسې صفا کړو که نه چې دا هډوکی چې دی که نه نه دا د مدینې د کجورو دی دومره هوښیار خلک ښه وی دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی نو دا کوم 2 کسان چې راغلي وو دا هم د مدینې نه راغلي دي بس وی د نبي علیه الصلاة وسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه الصلاة وسلام راپسې دلته را روان دی خپله قافله یې بدل کړه لاره یې بدل کړه په بله لار روان شو هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله پرېښوده په بله لار روان شو چې په بله لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولیږو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتمه او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو څه نه راځئ مه راځئ ابو جهل ورته وی نه بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم و زه راوتې ما چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی علیه السلام چې کوم تره و هغه د څه د عذر د وجې نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل رور یې را روان کو د ابو جهل رور یې هغه ته ویل که زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د ده اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب په قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم نه ځم زه تا سره جنګ له نه ځم دم ولې انکار وکړو خو ابو جهل پې زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته که نه اول انکار کړی و او د انکار وجه یې دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي وه دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینې منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي وه دوستی وه نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته که نه
نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه خواله تو د هغه سره به شپه په مدینه کې کوله او دارنګې چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مکې ته به راغی نو شپې به بیا چا سره وي د امیه ابن خلف سره د دوی دوستي وه چې د دوی دوستي وه نو یو ځل دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نه وروستو د مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د ده سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وي ما طواف له داسې ټایم کې بوزه که نه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له ښه په آزاد زړه باندې طواف وکړم او دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته ده چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه د امیه ابن خلف ورته وي ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی الله څه شوی دی مسلمان شیخ ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبې نه طواف کو نو په دکې غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی که نه نو د امیه ابن خلف ته وي دا در سره څوک دی دا لږ در سره څوک دی دا طواف چې کوي نو هغه ورته وي دا زما د انصارو او د مدینې منورې هغه دوست دی ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وي دا تاسو دا خلک راولی بیا پې دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړې ده راځي طواف کوي وی دا بیدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بیدینه خلک تاسو دلته راولی چې دا بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وي کو دا امیه ابن خلف در سره نه وی که نه تا به زما نه دلته طواف نه و کړی تا به زما نه دلته طواف نه و کړی خو د امیه ابن خلف در سره نه وی دی در سره دی نو څه چل وکړم سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته بچه غوي قسم په الله کو دا طواف نه دی منع کړم کنه ته به زی زمانہ شام ته په کملار باندې ته به زمانہ په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بند کم ته ما د مکې نه باندې ته به زمانہ مدینه ته راشي چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوست ورته سوی وی چپ شه دا خو زموږ مشر دی ته ورته په چغه باندې آواز کوي ابو جهل که نه دا زموږ سردار دی ته ورته په تیز آواز باندې خبرې کوي چپ شه آواز ښکته که نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته څه وایي وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبي علیه صلات وسلام نه اورېدلي دي چې ته به د نبي علیه السلام د ملګرو د لاسه قتل کېږي هغې خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کېږي امیه ابن خلف ورته وایي دا چا ویلي دي نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلي دي د باندې را پی راغی په یاره راغی بس په یاره شو ایسې ونه وي کور ته لاړ چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وایي وایي یو خبره درته وکړم وی او وی زما د مدینی منورې د کوم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبي علیه صلات وسلام نه اورېدلي دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کېږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبي علیه السلام دروغو نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګورئ ګوره دومره پوه و چې نبي علیه السلام دروغ و
نه وایي نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابوجهل چې په ده پسې راغی که نه وی زه غزا له مدینې ته ویل چېرته هم نه ځم نو هغه ته خو خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وی ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي ابوجهل ورته وایي ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي وی نه ځمه امیه بن خلف بالکل کلک وی ځم نه د مکې نه وځم نه ابوجهل ورته څه وویل وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورمه او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره مخصوص کله رامنډه کوو واپس مکې ته راځه خو په دې موکه را سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیه بن خلف ورته وی ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی اسلام دروغ زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وی وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم چې ټیک ده ابوجهل ورته ویل صحیح ده مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس راسره ملګری شه کور ته راغی ښځې ته وي زما سامان مامان تیار که زه وځم ښځې ورته وي د هغې انصاري ورور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې یېره ده سعد ابن معاذ درته څه ولي وه خبره دې یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه د کمې جنګ نه ځمه زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس راتښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کمې ځمه ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاویږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله ده وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وي ده به ډېر کوشش کو چې واپس راوتښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو راتښتېدی راپټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابوجهل ته انکار وکړ د امیه ابن خلف وی زه ستا سره نه ځمه خو ابوجهل په دې باندې روان کو وي زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نور د مکې چې څومره سردارانو که نه هغه ټول په دې غزا کې په دې جنګ کې موجود وو د نبی اسلام خلاف ووتلو نبی علیه السلام ته خبر ورسېدو چې د ابو سفیان قافله مکې ته لاړه د ابو سفیان قافله مکې ته ورسېدله خو د هغې طرف نه ابوجهل را روان دی او د اسلحې نه ډک را روان دی د مسلمانانو خلاف را روان دی مسلمانانو جنگ له را روان دی نبی علیه السلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام یې راجمع کړو چې راجمع کړو نو نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتیو هغه لاړه د لاس نه ووتله خو ابوجهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنگ له را روان دی اوس څه وکړو ماله مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه السلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ د مخکې ځو که ته وایې چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو
بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او خب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې موږ ستاسو سره ولاړ یو خو ته هر څه موږ باغه کوو. نبی علیہ السلام بیا یې مشوره راکړی. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسېد او مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کو او په بیان کې سوي وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسی. اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کومه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه او مونږ به دلته ناست یو. مونږ ته دا خبره نه کوو. مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستانه جنگي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستانه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستانه ولاړ یو. مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي. مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو. مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان وکړو کنه او دای وی د الله پاک پیغمبر موږ هغه کار نه کوو کوم چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړو. مونږ بستانه هر طرف ته جنګیږو. وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی وکړه کنه د نبی اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا راته. د نبی اسلام دا مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان یې واورېدو. ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وی مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا و چې مونږ خو جنګ له نه را روان شوي، مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي یو، نو مونږ به د ابوجهل سره اوس جنګ څنګه کوو؟ هر سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنګ به اوس مخکې څنګه کېږي. مقداد رضی الله تعالی چې پاسېده دا بیان یې وکړو که نه ټولو صحابه کرامو دښکه وویل چې د الله پاک پیغمبر موږ به ستانه هر طرف ته جنګېږو. بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمان و چې ما د مقداد رضی الله تعالی په شان خبره کړې وې. خو نبی علیه السلام بیا اواز کوي ماله مشوره راکوي. ماله څه راکوي؟ مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو خو بیا نبی علیہ السلام فرمایي ماله څه راکوي؟ مشوره راکوي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده، ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی، مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی، ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی، او نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال سره کوي مشوره راکوي. نو سعد بن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره انصارو ته ده. اے انصارو تاسو لږ مشوره راکوي. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو، د انصاري صحابي دی، پاسېدو بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل چې د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی، مونږ پتا سره راوړی دی، ایمان راوړی دی، مونږ ته د الله پیغمبر منلی. قسم په الله کو تراته و چې دریاب ته وردانګئ مونږ به ټول وردانګو، یو انصاري صحابي به رانه مرستونه پاتې کېږي. ته خو غزا یې دی که نه چې جنګ کوو، که ته راته اوس ووایې چې ټول انصار دریاب ته وردانګئ موږ به وردانګو، یو انصاري صحابي به شاته نه پاتې کېږي. چې کله سعد بن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړو که نه نبی علیه السلام بالکل څه شو؟ مطمئن شو او خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. نبی علیہ السلام د مخکې تلو څه وکړله؟ فیصله وکړه چې ځو
اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو وروستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو غزا کوو د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کوم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوځونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستانو نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دارنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو داغه ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وایي چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې به نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روغ کړو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې به صحابه کرام ولاړ وي دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام لره سفر روغ کړو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبي علیه الصلاة والسلام له هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې
بیا راکوز شو ښکته د نبي علیه الصلاة وسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبي علیه الصلاة وسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام مرګري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مرداریږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مرداریږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علی رضی الله تعالی فرمایي وی په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وی موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وی سیوا د نبي علیه الصلاة وسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک و تعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة وسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاة وسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ دا هغه د خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نبی علیه الصلاة وسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاج بطور ټوکې دا تیر ورسره غشی ورسره په لاس کې و که نه نو هغه په دې خېټه باندې داسې کو سواد دننه کې خېټه دننه کې صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو د هغه شی پې داسې تیر کو نو چې تیر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه د الله پاکه پیغمبره مونږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبر یې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبر یې تا راته وایي چې انصاف وکوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمی کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلمه ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه دې زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووایي سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی ته څه فرمایي نه که نه د الله پاکه پیغمبره بدل داسې نشي اخیستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غشی راکاږو نو زما خو په خېټه باندې کمیس نه و څادر پې نه و زما په خېټه باندې کپړه نه وه ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره که چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دی نبی علیہ السلام د خېټې مبارک نه داسې څادر لرې کو وی هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه او رامنډې کړې واد خط تورې او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارکه ولې ښکل کړه وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کیدای شي دا مې تا سره آخري ملاقات دی جنگ شروع کیږي د الله پاکه پیغمبره کیدای شي دا مې سره آخري ملاقات دی بدل مې درنه نه اخیستو خو دا مې خوښول چې ته ماته خېټه مبارکه ښکاره کړه زه پې شونډې ولګومه بدل مې نه اخیستو
داسې عجیبه غونته واقعه به دغې ځای کې مخې له راله. نبي علیه السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تن عمیر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د اس ته سور شو د عمیر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو که نه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی خو دغه ټایم کې کافر و د حکیم ابن حزام له راغی یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته هم نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي یاره دوی مونږ له دوکه راکوي دوی مونږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی مونږ له دوکه راکوي چې مونږ پرې حمله وکړو شاته یې نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته مونږ له ځکه راغلي دي چې مونږ پرې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي وی زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا اس ته وختو چې اس ته وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یې همدکه 314 بل څوک ورسره شته دی نه هېڅ څوک ورسره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي به څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به مونږ څه ژوند تیر کړو پې قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته یې وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به مونږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي مونږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته را 2 وجونه کېدل د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و د دوی عتبه غلام و د هغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا
نو هغه په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ دې خپو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته وایي ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او وایي زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره دا سره ته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدله او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم ابوجهل سره وکړمه بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته یې وی عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابوجهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپاره و نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو کنه چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کوو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و نو یعنی دوه وروڼه او یو وراره راووتل جنګ له دوی درې واړه راووتل مقابلې له اواز یې وکړ تاسو کې دې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامنو ته دې اووه زامنو درې د یو خاوند او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو واړه نو دا دې طرف هم دوه وروڼه راووتلو عوف رضی الله تعالی معوذ رضی الله تعالی او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو تاسو څوک یې دوی ورته ویل رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو نو عتبه ورته ویل ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک وباسئ
مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زمونږ د هغې سره مقابله ده. نبی علیه الصلاة والسلام آواز وکړو وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه. علي دا یې د تره زوی علي رضی الله تعالی ته وځه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وځه. درې صحابه کرام ووتل د دې طرف نه، خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې څادرو باندې تړلي وو، صرف سترګې ښکارېدې، مخونه یې پټ وو. نه هغې طرف ته یې نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یئ؟ نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زه حمزه یم. علي رضی الله چغه کړه وی زه علي یم. او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی څخه زه عبیده یم. نو عتبه ورته وی اوس زمونږ د مقابلې خلک راووتی، ځکه دا د مکې و که نه، اوس زمونږ د مقابلې راووتی. بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه. نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنه د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه دوی مقابله وکړه. نو حضرت علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله تعالی خو د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړو، خو عبیده رضی الله تعالی هو چې یو که نه په ده باندې خپل مقابل گزار وکړو، همدله خپه وواله. چې خپه ووله دی راتاو شو. نو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله مدد له ورسېده، بل کافر یې مردار کړو. او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی علیه السلام خواته یې کېښودو. چې کله د نبی علیه السلام خواته یې کېښودو، نبی علیه السلام ته یې وفرمایل د الله پاکه پیغمبر زه شهید یم، زه شهید یم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل او عبیده ته شهید یې، ته شهید یې. نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی. ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیه السلام به مونږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې مونږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي. وی کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې مونږ خپلې بیبیانې کونډو، خو نبی علیه السلام دشمن له نه ورکړو. کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی وی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبي علیه السلام باندې شیندو. بهرحال په دې نه بار جنګ شروع شو. چې جنګ شروع شو، نبي علیه السلام راغی او کم سفر چې رخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه توره نیولې ولاړ دی. نبی علیه السلام کله په سجده باندې پریوځي که نه الله ته جاړي، نو کله سر اوچت کړي نو لاسونه اوچت کړي الله ته جاړي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام داسې لاسونه نیولي و الله ته لاسونه اوچت کړي دي، خو جنګ شروع دی. نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې هم ډېر کوشش وکړو، الله په مدینه کې مې هم ډېر کوشش وکړو، صرف دغه 314 مې الله تیار کړو، هغه هم په خپو خپیال وي، په سر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري. الله دغه 314 مې له راوستي دي. الله کو ستا خوښ چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی راله مړه کړه. الله کو ستا خوښ چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 راله مړه کړه الله. خو کو ستا نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه. لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د شا نه راغی
د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا څادر داسې وښود دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی دا څادر یې راواغېست د نبي اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې تې لاسونه تاو کړه چیغې ورته کړې د الله پاکه پیغمبره بس که نور مه جاړه بس که نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاکه پیغمبره بس که علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالم که نه نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنګ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبي علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبي علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړه چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړه غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته ویل د الله پاکه پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح وموندله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختمه شوه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د ابوجهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې دی پروت دی خو ساه پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وایي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه نو ای د بیزو سرونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابوجهل الفاظ وخوا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی ای د بیزو سرونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناستې نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلي وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابوجهل ورته وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووهه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووهه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابوجهل ورته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای چې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای او خپل ملګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې توره اوچته کړه سر یې تېووه سر یې تېووه او سر یې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو د الله پاکه پیغمبر د بدبخته د ابوجهل سر دا دی نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته هغه ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون خو د موسی علیه السلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه وی ځکه چې فرعون چپو راواغېست که نه هغه وی آمنتو برب موسی و هارون فرعون چې کله چپو راواغېست نو هغه چیغې کړې وی ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې خو هغه د ځانکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې او زما د فرعون په وخت د ځانکدن کې هم دا وایي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه
وی زما دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سخت و بهرحال غزا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه